بخیر ملګرو سولر واخلو کوانه خلو ګرانیږي کارزانیږي ډېر ملګري په دې ششوپنج کې دي یا په دې تشویش کې دي یا پوښتنې کوي نو د هغې دپاره دا مختصر یو نیم منټ ویډیو ده نه صرف په خپله یې واورئ بلکې ملګرو سره هم شریکه کوي سولر اوس مارکیټ کې پی واټ یو روپۍ 2-3 ګرانیږي لګیا دی آیا دا ګرانېدل مستقل دي او که نه دا بیرته ارزانېدی شي نو د سولرو په مارکیټ چې کم ملګری ډېر کلک نظر ساتي روزانه نظر ساتي په لیټسټ ټیکنالوژي باندې نظر ساتي هغه شاه خالد محمد دی هغه وایي چې د بهر نه نوې ټیکنالوژي را روانه ده پاکستان ته د نوې ټیکنالوژي باندې مبني سولر پینلې را روانې دي دلته چې دا کومه ګراني تاسو وینئ دا ورځ 2 روپۍ 3 روپۍ 4 روپۍ پی واټ یا یونټ کې اضافه تاسو ښکاري نو دا عرضي ده بله دا چې دا دکاندارانو په خپله جوړه کړې ده دا مصنوعي ده د بهر نه په لیټسټ ټیکنالوژي باندې مبني سولر پینلې را روانې دي او هغه به د دې نه هم ارزاني ده کوم چې تېر قیمتونه 37 38 35 36 پی یونټ یا د واټ په سر باندې نو د دې نه به هم ارزاني او افیشنټ به وي او دې ته صرف د شاه خالد محمد د وینا مطابق 15-20 ورځې انتظار پکار دی نو که تاسو غواړئ چې سولر پینلې ولګوئ سولر پینلې واخلئ سولر ته خپل کنزمپشن د الکتریسټي کنزمپشن چې کوم دی یا د الکتریسټي د وابډا د بجلي متبادل سولر سیسټم ولګوئ نو بیا د دغسې ملګرو پوښته رایې چې هغه نسبتا مقدمه ګڼل دي نه چې حتمي خو البته چونکې هغه په دې ریسرچ کوي ریسرچ په دې معنی چې په مارکیټ باندې نظر ساتي نو ولې نه چې بیا د دغه صاحب الرای خلکو صاحب الرای مطلب دا چې هغه په مارکیټ نظر ساتي هغې ته لږ انتظار وکړو او دا تشویش شوپن چې دی نو دا نه صرف تاسو ته دی بلکې ما ته هم دی چې واخلو که وانه خلو ځان لنډ تنګ کړو نو که ارزانېږي او لږ افیشنټ ټیکنالوژي راځي بالخصوص په دې بیټریانو کې هم د دې خبرې ما ځنې هیر سه یعنی اخوا دې خوا نه اورېدلي دي چې بیټریانې هم ښې بیټریانې ارزانې بیټریانې دا د بهر نه ډېر زر د دې هیواد ته راتله یا ملک ته راتلل شروع کېدی شي نو دغه به هم یو ډېر خاص دی ځکه په سولر سیسټم کې ټول نه لوی هیډک چې وي هغه د بیټرۍ لایف او بیک اپ وي که دغه چېرته ښه شي دغه چېرته ایفیشنټ شي دغه چېرته د کار شي نو بیا به ډېر زیات خوند وکړي بلکې هغه د یو کس خبره ډېر چک به واچوي نو د سولر حوالې سره نه خو د شاه خالد کم کاروبار دی او نه زما کم کاروبار دی نه هغه ته کم کمیشن ورکوي نه ما ته کم کمیشن نه کوي مونږ که صرف د دې باره کې خبرې کوو نو دا نه صرف د ځان دپاره خپلې اګاهۍ دپاره بلکې دا هم یو کاري خیر دی چې د چا ته لږ ډېر خیر وشي یا د هغه سره لږې ډېرې پیسې جمع پونجي د غریبو خلکو هغه بچت شي او په ښه ټیکنالوژي باندې په ځای ولګي نو دا په ډېره زیاته بهتره ښه او خوندوره خبره به یو زموږ دپاره به یو کاري خیر یا صدقه جاریه چې ته وایي کورم ودان